اقتصادي پوهان وایي چې پاکستان کې تیل یعنی پټرول او ډیزل ګران کړی شو او ورسره د امریکایي ډالر په مقابل کې روپے پر لپسې خپل قدر بیلی لامل به ګرانی نورا سیوا شو روپے بنور قدر او بیلی پاکستان کې د تیلو د بیو سیوا کولو په اړه د فنان ډیویژن ویلي چې د تیرو 2 هفتو په مخال نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم محصولاتو په نرخونو کې اضافه شوه د ځکه پاکستان کې د پټرول او ډیزل په بیو کې بدلون راوستي شي د خزانه وزارت ویلي چې د پټرول په نرخونو کې د 10 روپیو 50 پیسې د اضافه وروسته یو لیټر پټرول نرخ لسکم 300 روپیو 15 پیسو ته رسیدلی او ډیزل په قیمت کې د 10 روپو د اضافه وروسته نوې نرخ د 100 روپیو 40 پیسو ته پورته شوی دی پاکستان کې پټرول او ډیزل په داسې حال کې ګران کړی شوی چې په ملک کې د حکومتي شمیرو ترمه په کلیز بنیادونو د ګرانۍ کچه د وړاندې څخه 10% ته رسیدلې ده په پاکستان کې د روانې ګرانۍ په اړه یو تن نسیم حسن وایي چې هغه وخت تیر شو چې په لږو پیسو به گزاره کېده اوس خو بس وخت تیرو مخکې به مو دې وخت ډوډۍ خوړله اوس یو وخورو خو بیا خو گزاره نه کیږي د روانې میاشتې په سر کې خو تیر اتحادیې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 10 روپو پورې اضافه کړې وه او نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ د نائب پرویز ویلي چې د تیر حکومت اقتصادي تګلارې به جاري ساتي نوموړي ویلي چې جاري قامي پالیسو تسلسل به جاري ساتي او د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د قرض پروګرام به سر ته رسوي اقتصادي پوهان وایي کو نگران حکومت د تیر حکومت تګلارې جاري ساتل غواړي او کوشش کوي چې هیواد ته بهرنۍ سرمایه‌کاري راوړي نو باید چې عام ولس هم د ګرانۍ د چپوزه بچ کړي اقتصاد پوه ډاکټر ساجد امین وایي کو نگران حکومت وی او کنه راتلونکي حکومت وایي چې باید چې هغه لومړی عام تن د ګرانۍ څخه بچ کړي او د دې لپاره مهم کار سوشل سیفټي نیټ پراخول او کم خلک چې د غربت د کرښې لاندې تللي دي هغوی ته د خوراک څښاک او پټرول او بجلی قیمتونو کې رعایتونه ورکړي او په یوټیلیټي سټورونو کې دي د بنیادي ضرورت توکي ډیر او ارزان کړي پاکستان روان کال د جون میاشت کې د IMF سره د 3 ارب ډالرو قرض پروګرام لاسلیک کړو او تیر حکومت د IMF په سپارښتنه په پرلپسې د تیلو بجلی بیې سیوا کړي او ډالر نرخ ټاکلی خوم د پرانیستي مارکیټ عمل ته پرېښودی و د نگران حکومت د قیام په دویم ورځ خوم په پرلپسې ډول د پاکستاني روپۍ په قدر کې د کمی رجحان برقرار دی او نن د شروع پر ورځ امریکایي ډالر 1 روپۍ او یو کم 80 پیسې ګران شوی دی د یو ډالر قیمت 100 روپۍ او 10 پیسو ته رسیدلی دی پوهان وایي حکومت په بشپړه توګه په درآمداتو لګېدلې بندیز پورته کړي نو ګومان دی چې د پاکستاني روپۍ په مقابل کې به د ډالر قدر کې نور هم اضافه مهتراشي عالم خان شیرپو دلبر دیو